بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. زمونږ استاد نننی سبق او موضوع د درس مسأله د تقلید دا، چونکه د غیر مقلدینو چې ځان ته اهل حدیث وي داغي سره په بنیادی اهم مسائل کې چې داغي په نسبت داغي دی مسلې ته المسائل ویل شي. نن به موږ تاسو په دې مسالات المسائل ورته ویل شي داغي متعلقه مختصر انداز کې درس وکړو. ځکه د سلور مذهب اتفاقی مسأله د تقلید او د غیر مقلدین په نسبت باندې دا مسأله د تقلید د سلور مذهب مسلمانانو سره اختلافي ده، چونکه دې اختلاف بنیادی دي نورم شته مسائل نورم اختلافي دي خود دې متعلق په ذکر اول خبره کو نور مسائل بیا مسأله تقلید. په دې مسله کې په هر مسله کې موږ تاسو ته پکاره چې موږ د مدعی مدعا علیه پہچانو. د مدعی مدعا علیه پیژندل به ضروری وي. هغه تعریفات چې موږ مخکې د مدعی سلور تعریفات او هغه تعریفات بدل ته په مدعی مدعا علیه کې ګورو چې دا پچا باندې راځي پچا باندې ناراضي. زمنګا مسله د تقلید کی دعوه دادا منګ اهل سنت والجماعت په مسائل اجتهادیه کی په مجتهد باندې اجتهاد او په غیر مجتهد باندې دغه مجتهد تقلید واجب ګڼو. منګ اهل سنت والجماعت په مسائل اجتهادیه کې په مجتهد باندې اجتهاد او په غیر مجتهد باندې د مجتهد اجتهاد د مجتهد تقلید واجب ګڼو. خود داسې مجتهد چې داغه مجتهد کېدل دا په دلیل شرعي اجماع سره ثابت وي. دا داسې مجتهد تقلید چې داغه مجتهد کېدل په دلیل شرعي اجماع سره ثابت وي او داغه مذهب مسائل مکمل مدون او متواتر وي او داغه د مذهب مسائل مکمل مدون او متواتر وی. داغه د مذهب مسائل مکمل مدون او متواتر وی. منګ اهل سنت والجماعت سلور دلائل منو قرآن سنت اجماع او قیاس دې تبولی کې نوٹ دعوه په دغه ځای ختم شو. داغه مذهب مکمل مدون او متواتر وی. اول نوٹ منګ اهل سنت والجماعت دلائل سلور غنو قرآن سنت اجماع او قیاس دا سلور دلیل زمونږ دي. دویم نوٹ منګ اهل سنت والجماعت په هر فن کې د ماهر د فن تقلید کو. دویم نوٹ منګ اهل سنت والجماعت په هر فن کې د ماهر د فن تقلید کو. په نحو کې د نحویانو، په صرف کې د صرفیانو، په تفسیر کې د مفسرینو، په حدیث کې د محدثینو، په فقه کې د فقهاو. منګ اهل سنت والجماعت په هر فن کې د ماهرینو د فن تقلید کو. دریم نوٹ کوم دعوا چې تاسو ویل شو دا د درس دعوا ده. د مناظرې په میدان کې به دعوا مختصر او واضح لیکو
نوٹ نمبر 3 کوم دعوا چې تاسو ویلې شو دا د درس دعوا دا د مناظرې د میدان د پاره دونه تفصیل او واضح نه ده مناظرې په میدان کې به دعوا مختصر او واضح انداز کې لیکلی شي د مناظرې په میدان کې موږ تاسو دعوت داسې لیکو په مسائل اجتهادیه کې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید کول واجب دي بس په میدان د مناظره کې په میدان د بحث کې موږ تاسو دعوت داسې لیکو په مسائل اجتهادیه کې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید واجب دی په مسائل اجتهادیه کې په غیر مجتهد باندې مجتهد تقلید واجب دی دا دعوه شو او دا بره چې کوم ولیکل دا به سره وضاحت کې ولیکي نو بحث په دعوه کې په وضاحت باندې باندې کیږي من ولیکل من اهل سنت والجماعت نو تقلید اهل سنت والجماعت سلور مذهب مسلمانان کوي د ټول مذاهب اربعه مشترکن مولک اهل سنت والجماعت ځکه احناف یوازې نه کوي نه شوافیع یوازې کوي ټول کوي بیا په سرال په مسائل اجتهادیه کې نو مسائل اجتهادیه د مسائل تقسیم به وایو کله چې دعوه شي نو په دعوه کې د مفردات وضاحت بکیږي کله چې دعوه ولیکل شي نو په دعوه کې چې کوم مفردات داغي وضاحت بکیږي نو په دعوه کې مسائل اجتهادیه راغله نو مسائل اجتهادیه وضاحت به ضروری وي ابتداء مسائل په دوه قسم دي ابتداء مسائل په دوه قسم دي یو دي مسائل منصوصه دیم دي مسائل غیر منصوصه منصوصه نصوان سواد مسائل منصوصه مسائل غیر منصوصه مسائل منصوصه چې هغه مسله کې چې پای کې قران او سنت صراحتاً موجود وي مسائل منصوصه هغه مسائل چې پای کې قران او سنت صراحتاً ښکارا موجود وي ناغي طویل شي مسائل منصوصه مسائل غیر منصوصه چې هغه مسائل کې قران او سنت صراحتاً موجود نوي نو مسائل ابتداء په دوه قسم دي مسائل منصوصه مسائل غیر منصوصه مسائل منصوصه هغه مسائل چې پای کې قران او سنت نه نص صراحتا موجود وي منصوصه او که موجود نه وي غیر منصوصه مسائل غیر منصوصه چې نص پکې صراحتا موجود نه وي لکه مثال په کشته کې منص کیږي کنه کیږي یا په هوایی جهاز کې منص کیږي کنه کیږي نو دا په نص کې صریح نشتا مثال نه ګڼل خو مختصر بیا مسائل غیر منصوصه پدې کې به اجتهاد کیږي مسائل غیر منصوصه کې به اجتهاد کیږي مسائل منصوصه بیا په دوه قسم دي مسائل منصوصه په دوه قسم دي یو دي مسائل منصوصه متعارضه اخره کې ضاد دي تعارض مسائل منصوصه متعارضه او د مسائل منصوصه غیر متعارضه
مسائل منصوصه متعارضه او د مسائل منصوصه غیر متعارضه. منصوصه چې نص پکې راغلي متعارضه لیکن یو نص د بل نص سره تعارض او مقابل کی وي. مسائل منصوصه متعارضه نص پکې راغلي لیکن یو قسم نص د بل نص مقابل وي. دی مسائل متعارضه مثال بداشي لکه په مسله د امین کې یو طرف ته نص کې راځي چې امین په مزه وایا بل نص کې راځي چې امین په تیزه وایا. مسائل منصوصه متعارضه مثال لکه یو نص کې راځي امین په تیزه او بل نص کې راځي امین په مزه. دواړه په حدیث کې دي. نو مسائل منصوصه متعارضه پدې کې به تقلید کیږي د مجتهدو. پدې کې به تقلید کیږي د مجتهدو. نو دوه قسم مسائل د تقلید بیان شو. یو مسائل غیر منصوصه د مسائل منصوصه متعارضه په تعارض ختمول کې او مجتهد اجتهاد کی او غیر مجتهد بردی مجتهد تقلید کی نو دی به تعارض د بچ پاتې شي. بیا مسائل منصوصه غیر متعارضه په دوه قسم دي. مسائل منصوصه غیر متعارضه په دوه قسم دي. یو دی مسائل منصوصه غیر متعارضه محتمله او دیم دی مسائل منصوصه غیر متعارضه غیر محتمله. غیر منصوصه محتمله مسائل منصوصه غیر متعارضه منصوصه غیر متعارضه محتمله او غیر محتمله. دا غیر منصوصه دا مسائل منصوصه غیر متعارضه دو قسم محتمله او غیر محتمله. منصوصه غیر متعارضه په دو قسم دي. مسائل منصوصه غیر متعارضه محتمله دیم مسائل منصوصه غیر متعارضه غیر محتمله. مسائل منصوصه چې نص پکې موجود وي غیر متعارضه یو نص بل نص مقابل نه وي. محتمله احتمالات پکې د ګڼو خبرو وي. غیر محتملات احتمالات پکې د ګڼو سيزونو نه وي. مسائل منصوصه غیر متعارضه محتمله مثال بشي لکه قران کریم کې الله پاک فرمایي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. مطلقی زنانا دا بعدت تیری دری قرئی نو لفظ دا قرئی نس کشتا مقابل کی بل آیت نشتا نو منصوص دی غیر متعارض. البته دا قرئی معنی کے احتمالات شتا. یو احتمال دار چې قرئنا مراد طهر والا بل احتمال دار چې دا قرئنا مراد حیض واقلا. نو مسائل منصوصه غیر متعارضه خو محتمله دي. احتمال پکې د حیضم شته احتمال پکې د طهرم شته. نو په دې مسله کې به هم مجتهد اجتهاد کې غیر مجتهد به تقلید کوي. مسائل منصوصه غیر متعارضه محتمله کې او مجتهد اجتهاد او غیر مجتهد به تقلید کوي. او دیم د دې مقابل کې قسم مسائل منصوصه غیر متعارضه غیر محتمله. نو په مسائل غیر منصوصه کې تقلید کیږي اولنې. دویم په مسائل منصوصه متعارضه کې تقلید کیږي. دریم په مسائل منصوصه غیر متعارضه محتمله کې تقلید کیږي. په دې درې قسم مسائل کې او مجتهد اجتهاد او غیر مجتهد به تقلید کوي. او مسائل منصوصه غیر متعارضه غیر محتمله کې نه به مجتهد اجتهاد کوي نو مقلد تقلید کوي.
نو مسائل منسوسه غیر منسوسه متعارضه غیر متعارضه محتمله غیر محتمله دا اقسام به بیان شي زموږ په دعوا کې چې موږ کوم مسلو کې تقلید کو داغي وضاحت موږ وکړو چې دي مسائل اجتهادي مسائل کې موږ تقلید کو بیا منګه او وی چې منګ به د مجتهد تقلید کو خدا سے مجتهد چې داغه مجتهد کېدل په دلیل شرعي یعنی اجماع سره ثابت وي نو منګ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید کو داغه مجتهد کېدل په اجماع د امت سره ثابت دي داغه مجتهد کېدل په اجماع سره ثابت دي د خپل علماء د اهل سنت علاوه د غیر مقلدین د کور نه اوسو حواله ولیکي چې غیر مقلدین امام صاحب رحمت الله علیه ته مجتهد وی اولنې حواله میاں نذیر الدین دهلوی د غیر مقلدین عالم دي چې دی و تشیخ الکل وی میاں نذیر الدین دهلوی اغلی کی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مجتهد د کتاب نوم دی معیار الحق صفا یو کم دیرش میاں نذیر الدین دهلوی د غیر مقلدین عالم دی غلی کی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجتهد او کتاب نوم دی معیار الحق صفا یو کم دیرش نو ګوره مونږ وی چې مجتهد تقلید وکړو کنه دوی مو مجتهدو نو بالکل مونږ کو دیم حواله د وابیانو مشر شیخ امین په خپل کتاب التحقیق السدید صفا یو سل شپږ کې لیکي التحقیق السدید سین سرا صفا یو سل شپږ التحقیق السدید صفا یو سل شپږ چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجتهد دریم حواله د وابیانو مشر عالم ابراهیم سیال کوټی لیکي ابراهیم سیال کوټی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجتهد کتاب نوم دی تاریخ اهل حدیث صفحه 96 شپږ تاریخ اهل حدیث صفحه شپږ د غیر مقلدین وابیانو بل ابتدائی مشرانو کې نواب صدیق حسن خان اغلی کی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجتهد د کتاب نوم دی مجموعه رسائل جلد نمبر 3 صفحه 162 یو سل 2 شپیتو لیکل بل زر در کې شابه مجموعه رسائل جلد 3 صفحه یو سل 2 شپیتو دا سلور حواله په دې باندې ویل چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مجتهد نو موږ په دعوه کې وی چې موږ اهل سنت والجماعه په مسائل اجتهادیه کې د مجتهد تقلید کوو او دا واجب ګڼو خو دا داسې مجتهد چې داغه مجتهد کېدل په دلیل شرعي اجماع سره ثابت وي او داغه مذهب مکمل مدون او متواتر وي د امام صاحب رحمت الله علیه د دور ندی وخت پورې داغه مذهب تر نن پورې مکمل هم دي مدون لیکل شوی هم دي متواتر هم دي تر نن پورې مسلمانان پاغي باندې عمل کوي نو ګوري منګو تاسو کومه دعوا او ویلا دا دعوا من عام او ویلا کتا تاسو کوئی چې دا کومه دعوا لیکي دا د امام صاحب نو خایا تبه چې مسله د امام صاحب نه را بلکې د امت مسلم اجماعي اتفاقی مسله د تقلید نو موږ یوازې د امام صاحب خبره نه ده کړې بل موږ تقلید کوو موږ ته امام صاحب نه دی ویل چې موږ ته د امام صاحب نو خو موږ ته الله ویل دي نبی عليه السلام ویل دي دلیل د ترست ذکر کو
کدی وی دا کومه دعوت ولیکلا دا راته امام صاحب نه وخایا نو من خو د امام صاحب خبره نه رمنه چې امام صاحب ویل چې تاسو زما تقلید کوي من خو د الله منل دي الله ویل د مجتهد منی او د مجتهد امام صاحب مجتهد کېدل مثابت کړ صحیح استاد جوابیان د کور نه مو خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجتهد هو نو د مجتهد کېدل داغه ثابت شو او د مجتهد تابعداري او تقلید الله حکم دی نو منګه د مجتهد تقلید کو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجتهد دی نو د نوم خودل یا داغه دعوا خودل دا سوال او مطالبه کول دا غلط دی بل موږ په دعوا کې د امام صاحب نوم نه دی اخیسته موږ دا دعوا د سلور امامان د پاره ذکر کړه بلکې د ټولو مجتهدینو د پاره چې دا کم مجتهد تقلید کیږي کاغه کې دا هغه کې دا صلاحیت موجود وي چې مجتهد کېدل اجماعي وي او مذهب مکمل مدون متواتر وي نو بس داغه د پاره دعوه ده اهل سنت والجماعه مشترکه مسله ده یوازې امام صاحب نه چې امام صاحب نوم د توخیم بل دعوا منګ لیکو نو چې دعوا منګ لیکو نو منګ پرې د چې منګ څه لیکو دعوا منګ لیکو منګ په دې باب کې ځان ته مدعیان وایو منګ ځان مدعی شمار کو منګ وایو چې تقلید واجب دی د امام صاحب په مجتهد باندې اجتهاد کول په غیر مجتهد باندې مجتهد تقلید واجب دی نو منګ اجتهاد کو لا منګ د مجتهد تقلید کو او مجتهد اجتهاد کوي نو منګ دعوا لیکو او دعوه کې انسان خود مختار دی د خپل مذهب مطابق او د خپل عمل مطابق دعوا بلی کی منګ چې څه کو منګ بتا تاغه دعوا لیکو چې منګ دعوا کلو کړ دلیل به منګ پیش کو نو دعوا زمنګا دلیل زمنګا دا شو د مسائل التقسیم دا اهل سنت والجماعت دعوا اوس د دین بعد په مسله د تقلید کې یو جانب مدعی منګیو او بل جانب غیر مقلدین دعوا کوونکي دي یو جانب منګ مدعیان او بل جانب وابیان مدعیان دي ځکه مسله تقلید کې مونږ وایي تقلید واجب دی نه دا زمونږ دعوا ده د دې په مقابل کې د غیر مقلدینو دعوا د دې په مقابل کې د غیر مقلدینو د وابیانو دعوا وابیان په دې مسله کې مختلف حکمونه لګي یو حکم لګي تقلید شرک دی دویم حکم لګي تقلید بدعت دی یو حکم لګي تقلید شرک دی دویم حکم لگی تقلید بدعت تی دریم حکم لگی تقلید گمراہی دا سلورم حکم لگی تقلید یہود نصارو صفت تی پنځم حکم لګي تقلید کون کې د اسلام نه خارج دي نو د دې دعوو مطابق وابیان مدعیان دي نو موږ د تقلید د وجوب دعوه کوو نو موږ مدعیان په تقلید د وجوب کې او وابیان د تقلید د شرک د بدعت د يهود نصارو د صفات د اسلام د ډېرې نه خارج کېدو د گمراهي حکم لګي نو پدې کې وابیان مدعیان شو نو موږ چې کوم حکم لګو د دین انکار وابیان کې موږ واجب دی غي واجب نه دی هغه مدعا علیه د وجوب د انکار په صورت کې شو او هغه چې کله دعوو کړه د شرک او د بدعت و غیره هغه دعوو کړه د دغه انکار کوونکی کې موږ مدعا علیه شو
من وجه من مدعیان من وجه اغي مدعیان من وجه مدعا علیه منګ من وجه مدعا علیه اغوی دا واجب ناغي انکار اغي مدعا علیه من مدعیان شرک بدعت حکم اغي لګي ناغي مدعیان من مدعا علیه د کلا مسله ذو جهتين وی نو دواړه جانب وقفل دعوا لکی من به دعوا لکو د وجوب و بیان به دعوا لکی د شرک د بدعت يهود نصارو د صفت وغیرہ من دعوا لکو د تقلید د وجوب اغیب دعوا لکی د تقلید د شرک د بدعت وغیرہ دا غي د دعوی نه انکار کو من مدعا علیه او زمونږ د دعوی ناغوی انکار کوي مدعا علیه نو مسله ذو جهتين نو دعوا به اول واضح لیکل شي بیا چې کله دعوا ولیکل شي نو ضروری دا ده چې د دعوی د مفردات او وضاحت بکې د دعوی د مفردات او وضاحت بکې نو موږ تقلید کو نو تقلید ته دا وضاحت به موږ کو هغه تقلید ته شرک او بدعت نه د تقلید وضاحت باغویم کوي من د وجوب حکم لګو نه د وجوب دا تعریف به منګ کو اغوی د شرک او د بدعت او د گمراهی حکم لګي داغي وضاحت باغوی کوي من د وجوب دلیل به پیشو ځکه منګ واجب غنو اغوی د شرک او د بدعت حکم لګي د شرک او د بدعت دلیل باغوی پیش کوي دا څنګه چې تر صرف دلیل پیش کړو داوا دي پیش هغه خالی ناستنا هغه باندې ذمہ داری ده د اصول مطابق نو دا شو دا تقلید په دعوا کې مختصر ابتدائی خبره دین بعد ان شاء الله مزید بیا وایو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین